فضل د رمضان میاشت راغله پکې شته او دوی حج ته روان دي. 250 نه تر 300 پورې کسان موجود او پاتې شته. نو په عالم ترقۍ به سره د اخري تراویح کولې. قاسم نانوتي رحمه الله ډېر خبر شو چې په دې 250 کسانو کې یو محافظ نشته چې موږ ته خو د شپې په تراویح کې قرآن اورولې دا هغه عزم وکړو. سپینګیري بابا سپینګیري بابا د سحر نه د قرآن راوړو د ماښام پورې به یو سپاره کې بس کړه او موږ د سپاره به په تراویح د شپې اورو چې رمضان پوره کېدو د قرآن نازل شوی نو بھئی هغه سپینګیري بوډا په عزم یو د قرآن حفظ وکړو. نو دا دې پورې نه ده چې موږ به صرف خپل ماشومان بیا مسته کېنو په خپله مزم وکړو بس موږ آسان افغانۍ خبرې ده جی ایجاب باندې موږ کلمات نه راځي د دنیا خبرې تر هغه شي د دنیا په مسلو کې وته وکیل څوک د سره خبرې نشي کولای او چې خبره د قرآن راځي ایجاب به ډبل شي دا الفاظ ته نه راځي دا خبره به نه راځي تلک عظم سره نه قرآن سره ته بیا وګوره الله مدد الله ستاسو نصیحت کولا ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. قرآن کو آسان کرے جو سوچتا یادون کی خوشتنا جو شاعر ہوئی گل گئے گلشن گئے پھولوں کے پتے رہ گئے گل گئے گلشن گئے پھولوں کے پتے رہ گئے جو لوگ تھے وہ مر گئے الو کے پتے رہ گئے اس موقع الو کے پتے پزان افسر کے راجولا جو بابونا راجولی کہ بس پڑا نشو کولی شو اسے لفظ عظم حسین احمد مدنی رحمہ اللہ بارک راضی کہ کلے دا جہاد فتوا ورکا کہ دا انگریز خلاف جہاد فرض عین ہے نو انگریز حکم مقتدا سڑے نظر بند دا مولا کے جیل کے واقع نو جیل کے مبادہ مشغلہ نہ قرآن روا رسول علماء لیکلي دي په دغه وخت کې د دې عمر 70 نه 75 ساله کولو سپینګیرو او هلته قرآن حفظ شروع قرآن حفظ شروع چې د جیل نه رها کېدو 25 سپارې حفظ کړل دا زموږ د اکابرو کار حضرت عمر رضی الله عنه مبارک راضي البنایت شاه په دوی کالو کې سورې بقره حفظ کړل دوی کالو نو بیا چې تاسو کولی یو کس تاسو په دغه ماشوم په دوی کالو کې حفظ کړي عمر رضی الله عنه څنګه دوی کالو کې سورې بقره حفظ کا نامي بیان دې کړی دي چې دې په کوم آیات یادول او هغه په خپل نشو په ورو څه پورې هغه عمل کې نه راوځي موږ ته بیا دې کوم ته توتی په درجه کې ملالي قرآن مزدا کو ان شاء الله موږ کامیاب وایو موږ قرآن ته وخت نه ورکوو هر مسجد کې الحمدلله درس تفسیر شروع دی او موږ ته څنګه کسان نشته او دغه ځای کې پروګرام ورته او دا کارو شاجور کو کنه نو چاله چې چا دعوت ورکړي ته یو په دې ولا بغیر دعوت راځي او چې کله د قرآن مجلس وي دعوت ولا ورم کې زمانه یې مجلس دا زموږ ډېر زیات قابل افسوس یو دا څه فقط خبره نه ده نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے القرآن حجۃ لک او علیک ہم تک کا قرآن دا بستا بارکی گواہی ورکړي یا بستا خلاف گواہی ورکړي د قیامت ورځ په باندې خلک ولاړ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بنا اللہ جل شانہ تعالی کی یو حیرت پیش کړي